کاکاجي اول خو راته خپل نوم یاد زما نوم محمد وکیل دی د دې تخبې اوسېدونکی یم او دا مې لسم کال دی دا بورډ تاسو ته مخې ته لګېدلی دی چې د نن نه 10 کاله مخکې هم زما ریټ 150 و نن هم 150 دی په دې دومره ګرانۍ کې په دې دومره ګرانۍ کې خو زما سوچ څه دی دا ما دا بچي دي واړه واړه د دې 1800 روپۍ د روژه ماتي خرچه ده نو زما سوچ دا دی چې الله ما ته د 1800 روپۍ میلاو شي زما د دې بچو د روژه ماتي کار وشي دا ما دپاره لوی غنیمت دی سبا بیا الله شته دنیا که د جیبه وځي خو انسان غریب شي لیکن دنیا چې کله د زړه نه وځي نو د بنده نه څه جوړ شي د الله ولی جوړ شي زمونږ دې تمام انسانیت ته بس خاص کر کې مسلمان قوم ته دا خواست دی چې بهی تاسو په روژه کې صرف نه په تمام کال کې د خپل ورور مسلمان سره تعاون وکړئ بلډینګونه ودروم پیسې جمع کوم احساسي جوړوم آیا دا ستا او زما د مرګ نه بعد په کار راځي کارآمد دی نه دی بلکې ته د کم بچي دپاره دا نن زیاتې او ظلم حرام حلال نه ګورې او فرض که ته هغې دپاره دا بینک بیلنس پرېږدې یا احساسي پرېږدې نو آیا به روز محشر دغه بچی تا نه د دې ګناهونو پیټ اخیستی شي نن زما دا بچی ولاړ دی قرآن حافظ دی یو د بل ملګری زما زوی هغه هم د قرآن حافظ دی دې ته زه څه وایم بچیا د مور د غېږې نه واله تر د قبر د لحته پورې ګورې ستاسو تربیت بند نه دی جاري او ساري دی د الله معرفت حاصلوئ په دنیا کې داسې وخت تېر کوي د مرغابۍ یو مثال در کوم د مرغابۍ ته دې کتلي اوبو د پاسه دې نه رزق هم اخلي راج هم پې کوي پرواز هم ته کوي مړه مونږ خو خپلې وزرې په دې دنیا کې دومره لمدې کړې چې خپل پرواز هم رانه پاتې شو نو دا نن ته چې کم کیفیت ګورې نو دا ماده پرستۍ طرف ته خلک په سپیټ کې لاړل او ماده پرستۍ د دغه روحانیت اندروني چې دی تباه و برباد کو نن دا سر جوکاویږي لیکن زړه نه جوکاویږي بروز محشر موږ او تاسو نه به الله رب العزت څه غواړي قلب سلیم امانتي واله زړه آیا دا زړه نن امانت دی که نه موږ په د دنیا په خواهشاتو کې لوټاو کو نو زما تمام مسلمانانو وروڼو ته دا خواست دی چې په روژه کې نه صرف په تمام کال کې د خپل ورور مسلمان سره تعاون کوه چمړه تې ماړه وه دومره ته د دې دنیا نه راواله چې په کم ستا وخت تیر شي که ته پرس که ډیریک دی مخې ته نو اته ډوډۍ دي ته یوه خوړی شي د اته ډوډۍ ته اوه به ته بیا نالۍ ته یا ډسبین ته غورځې یا به په مته په بورې واله خرڅې بله خبره دا کوم ستاسو د دې کیمرې په وساست سره چې په دې وخت کې د مسلمانانو کومه بېعزتي دي موجوده حکومت وکړه ما په دې 57 سال کې نه ده لیدلې مړه تا خو زمونږ خویندې میندې وشرمولې ښه زما خو دا ایمان دی چې زه د دنیا ته الله رالیږلی یم نو 1500 کاله مخکې زما نه زما رزق رالیږلی نو تا خو زمونږ دا تورسر یم بېعزته کړې په تمامه دنیا دی په کمزوري مقام باندې وښودلې نو نن خو دا موبایل د هر سړي په جب کې دی په دې کې به د ورته 15 زره رالیږلې وي دا د بجلۍ میټر او د ګیس میټر خو هر کور ته نن لګېدلې په دې کې به تا مطلب دا دی چې دا 3000 روپۍ 4000 روپۍ دې ته پریښې وي نو تا خو د عالم او بیا خاص کر کې مسلمان دی دومره رسوا کو په دې دنیا باندې چې نن مړه هغه انډیا وایي په پاکستاني قوم دست هم ضرورت نشته او هره ګنټه بعد په موږ یو نوې ډرامه جوړوي مړه داسې انسانیت دی نو خواست دی زما تمام څومره وس واله خلک چې دي نو د پاره د خدای دا خپل د دولت دا بوجۍ خلک کولاو کا او د خپل مرګ نه مخکې دا تقسیم که ځکه چې د مرګ نه بعد دا ستا کار نه راځي د دې رحمان بابا د یو دوو کلامو سره به درته دا خبره راغونډه کړم یو دانه قدر تلال پکې پیدا شي نوره ما واړه د تورو ګټو غر دی او په دنیا کې که سکار دی رحمانه نو د دین دی نوره ما واړه کارونه دي بس دي ډېر ښکلی کتونکو په دې کاکاجي په دې ښکلې خبرې چې کومې وکړې ما په دې خپل 15 کاله ژوند کې دومره حق او سچ او دومره سپینې خبرې د چا هم نه وې اورېدلې کاکاجي الله ډېر عمر درکړه الله ډېر ژوند درکړه والله دې په دې کار کې برکت واچوي ډېره مهرباني خوشحاله شي مهرباني